أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يا أيها الذين آمنوا کسانو چې ایمان وروړی دی اذا تداینتم بدین کله چې تاسو خپلو کې معامله کوئ د قرضو الی اجل مسمن تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه پس تاسو لیکئ هغې لره وليكتب بينكم او لیکلیو کی ستاسو منځ کې کاتب بالعدل یو لیکن کی په انصاف سره ولا یأبى کاتب او انکار دین کوي لیکن کی ان یکتب د لیکلنا کما علمه الله لکه څنګه چې الله تعالی ښودلی دی دته فلیکتب پس دې د لیکلو کې ولیملل الذي علیه الحق او اقرار دیو کې هغه سړی چې هغه باندې حق دی ولیتق الله ربه او دې یریږي د الله تعالی نه چې رب د ده دی ولا يبخس منه شيئا او کمی دی نکوي د دینه د سسیز فإن كان الذي عليه الحق پس کچری وی هغه سړی چې هغه باندې حق دی سفیها کمقل او ضعیفا یا کمزوری او لا یستطیع یا دی طاقت نلری ان یمل هو دا چې دی اقرارو کی پخپلا فلیملل ولیه پس اقرار دو کی ولی ددو بالعدل پا انصاف سرا واستشهدوا شهیدین او تاسو حاضر کے دو گواهان من رجالکم د نارینو ستاسونا فإن لم یکونا رجلین پس کچر نوی دو نارینا فرجل پس یو سړی وامرأتانی او دو ښځې ممن ترضونا د هغه چانه چې تاسو یې خوښوئ من الشهداء د گواهانو نه ان تضل دا کچری هیر کی احداهما یور دغه دو ښځونه فتذکر
پس یادګیرنه به ورکي احداهما یو ردی دواړو نه الاخرى بلې ته ولا یأبى الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې دی راوبللی شو ګواهۍ دپاره. په آیت مبارکه کې د هغه معاملاتو ذکر دی چې هغه په نیټه باندې وي، په ودار باندې وي. انسان یو څیز خرڅي او هغه په نیټه باندې دی، او یا پیسې په ودار او په نیټه باندې دي. دا کتابتو کې په لیکلو کې راولئ او په دې باندې ګواهان هم جوړ کړئ. لیکلو کې هم راولئ او په لیکلو باندې ګواهان هم جوړ کړئ، او ګواهان بیا 2 سړي پکار دي یا یو سړی او 2 ښځې پکار دي. د لیکلو باره کې احکامات بیانې چې لیکونکي د مضمون ښه واضحه ولیکي او د فریقینو نومونه دې پکې راولي، او چې چا باندې حق دی هغه دې پخپله اقرار وکړي چې د پلانکي زما په ذمه دومره پیسې دي یا دومره سامان دی چې زه به ول ورکومه. بیان واضحه پکار دی، ګواهان واضحه پکار دي، او لیکونکي له جانبداري نه پکارو. د دواړو فریقینو چې کم حق بیان دی بس مکه د لیکلو کې لیکونکي نه د یو طرفداري کې نه د بل طرفداري کې. یا ایها الذین آمنو ای ها کسانو چې ایمان وروړی دی، اذا تداینتم بدین، تداینتم خپله معنا داره چې کله تاسو یو بل سره د اودار معامله کوئ، د قرض معامله کوئ. یو قرض دی یو دین دی. پښتو کې دواړو معنا قرض مونږه کو، او په عربی کې په قرضو کې او په دین کې فرق دی. قرض دې ته وایي چې ته چاله پیسې ورکې په نیټه باندې، نقد پیسې ورکې، دا قرض دی. او دین دې ته وایي چې ته چا باندې څه خرڅ کړې او د هغې پیسې هغه ته پاتې وي او په نیټه باندې به یې تاله درکړي، نو دې ته دین وي. څاروی دې خرڅ کو، ځمکه دې خرڅه کړه، بل څه سامان دې خرڅ کو، او د هغې پیسې به ته میاشت او 2 میاشتې پس ورکړې، دا دین دی. او دا چې نغدې پیسې یې چاله ورکړي دا قرض دی. د قرضو حکم دا دی که دې کې تا نیټه ایښودي نو بیا هم ته د نیټې نه مخکې مطالبه کولی شي او خپلې پیسې ترېنه غوښتې شي. لکه تا چاله د 1 میاشت په نیټه باندې پیسې ورکړي دي قرضو، نو دا نه چې ته به خامخا 1 میاشت انتظار کې، دې ته نن ماښام هم واپس اخیستی شي، سبا سهار هم مطالبه کولی شي، وایي دا قرض دی، ته ماله سبا سهار هم ترې غوښتی شي. او هغه به دا نه وي چې تا خو ماله د 1 میاشت په نیټه راکړي دي، ما ته به 1 میاشت اوس انتظار کې خامخا. نه ته حقدار یې او ته د میاشت نه مخکې هم دغه نه غوښتی شي. او یو دین دی چې تا څه سامان او څه څیز په چا باندې خرڅ کړی دی او د هغې پیسو کې تا نیټه ایښودې ده، نو بیا د نیټې نه مخکې مطالبه نشي کولی. او تا پخپله اقرار کړی دی چې دومره ټیم نه پورې تا ته رخصت دی، چې کله هغه ټیم راشي نو په هغه ټیم بیا د هغه نه مطالبه کولی شي. ها که بیا هغه سره نی نو مخکې آیت کې تیر شو وان کان ذو عسرة فنظرة، که هغه سره بیا نشته نو مهلت ورله ورکړه خیر دی. نو دین او قرضو کې فرق دی. نو قرآن وی چې دا دواړه معاهدې تاسو ولیکئ،
چاله قرض پیسې ورکوې نو په لیکلو کې راوله، او چا باندې څه څیز خرڅی او نیټه پکې نو هغه هم په لیکلو کې راوله. ځکه د مرګ او ژوند څه پته لګي نه. دویم دا چې ممکن ده چې سبا سړی غلط بیاني وکړي، د خپلې خبرې نه رستو شي، نو لیکل به موجود وي، ثابتول به مساني. نو دا لیکل خامخا پکار دي. اذا تداینتم، کله چې تاسو معامله کوئ په خپلو کې، بدین د ادار او د قرضو، نو چونکې بیع سلم یادي، ځکه مدینه منوره کې به خلکو بیع سلم کوله. یعنې بیګا موږ وضاحت کړو چې پیسې ته فی الحال نغدې ورکې او سامان چیرې نه هغه په نیټه باندې میاشت پسو او 2 میاشتې پسو یا 6 میاشتې پسو. نو دا په لیکلو کې راولئ چې دومره پیسې ما دله ورکړې او د سره زما دا خبره وشوه چې دی ماله دومره کجوري، دومره غنم او یا دومره جوار په پلانکي موده کې او په پلانکي طریقې سره ما ته واپس کی باندې. دا په لیکلو کې راوستل پکار دي. الی اجل مسمن، تر یو نیټې مقررې پورې. په دین کې به نیټه مقررې خامخا، دا ونه چې در به کمه او دا ونه چې بس وبشي در به کم، دا معاهده صحیح نه ده. یو اسی چې خرڅې یا اخلي نو هغې کې به باقاعده نیټه مقررې چې دا پیسې به ته ما کله واپس کوې، میاشت نیټه باندې، 2 میاشتې نیټه باندې، او کوئ نو در به کمه نو بیا دا بیع فاسد ده، کله به یې ورکوې، بیا نیټه به خامخا مقررې به. الی اجل مسمن، ته یو نیټې مقررې پورې. نو فاکتبوه، پس تاسو ولیکئ دې لره. دا امر دپاره د وجوب نه دی، د استحباب دی، یعنې مستحب داري چې دا تاسو ولیکئ. په لیکلو کې ستاسو فایده ده. د شریعت د حکم خلاف ورزي نه ده، که تاسو یې نه لیکئ نو شریعت دا نه وي چې ګنې تاسو ولې لیکلو نه کړو، او دا نه چې ګنې ګناهګارېږئ به. خو په دې کې د فریقینو فایده ده. د یو حق به هم نه ضایع کېږي، د بل حق به هم نه ضایع کېږي، او یو بل ته به نقصان سبا نه رسوي. نو ولیکئ، دا ستاسو پکې فایده ده. یعنې دا امر ارشادي دی، زمونږ د فایدې لپاره مونږ ته قرآن وایي چې تاسو لیکلو کې هر څه راولئ. فاکتبوه، پس تاسو ولیکئ، هو چا لره؟ دې دین لره. دا کومه موده چې تاسو مقرره کړې ده دغه ولیکئ چې دومره نیټه ده او دومره پیسې ورکول یا دومره سامان په پلانکي ټایم باندې ورکول دي. ولیکتب بینکم، پخوا زمانه کې جهالت سیوا او لیکل به هر چاله نه ورتلو، د لیکلو به خپل ماهرینو. نن سبا هم دارې منشي هر سړی نه وي، سټامپ فروش هر انسان نه وي، نه هر چاله لیکل سم ورځي او نه هر څوک په دې مضمون باندې پوهېږي. عدالتي ځان له یو زباني هغې باندې هر انسان نه پوهېږي، عدالتي زبان باندې. تا به ډېر ښکلي لیکل کړي وي، لیکن چې کله هغه قاضي ته مخامخ شي نو کیدای شي ناقص وخیږي، او کیدای شي ستا حق چې کوم دی نو هغه ته کمزورې پاتې شي، دعوه خپله ثابت نه کړی شي. د دې خپل ماهرین دی، هغوی په دې اصطلاحاتو باندې پوهېږي، په دفتري زبان باندې، په عدالتي زبان باندې، او د کچرۍ په زبان باندې هر انسان نه پوهېږي، خپل ماهرین دي. نو لہذا تاسو په هغې باندې لیکلو کوئ، او هغه له هم پکار دی چې لیکل واضحه وکړي، سم وکړي، طرفداري د چا نه کړي. ولیکتب بینکم، او لیکل دې وکړي ستاسو منځ کې.
کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره. دا لیکونکی ته حکم دی چې لیکونکی لیکل کی نو په انصاف سره وکي. در الله تعالی دا علم ورکړی. د لیکلو دا علم هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی، یو لوی احسان دی. هر سړی لیکل نشي کولی، د الله تعالی فضل په ده شوی دی، نو دله پکار دی الله تعالی فضل غلط استعمال نکي. لومبني لیکل حضرت ادریس علیه السلام شروع کړیو. هغه بهترین خطاط او بیا په هر زمانه کې ښکلي خطاط دا تیر شوي دي. د نبی علیه السلام په زمانه کې کاتب وحی چې د وحی لیکونکي دا 42 صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، عائشه رضی الله تعالی عنها لیکل ورتلو، عمر رضی الله تعالی عنه لیکل ورتلو، علی رضی الله تعالی عنہ بهترین کاتب و معاویه رضی الله تعالی عنہ، زید رضی الله عنہ، نور صحابه کرامو. دا لیکل ځان یو لوی مهارت او لوی د الله تعالی احسان دی چې انسان الله تعالی دا علم او دا فن ورکړی دی، هغه له پکار دی چې دا په انصاف سره وکړي. دغه دا تحریر چې دی په کم کاغذ باندې ته راولې، دغه لیکل فرشتې بیا لیکي. نو که تا غلط لیکل وکړو نو سبا ستا پکړ به کېږي. نو ولیکتب بینکم لیکل دې وکړي ستاسو منځ کې، کاتب یو لیکونکی بالعدل په انصاف سره. تفسیر قرطبي لیکلی دی، د امام بیهقي رحمه الله او د ابو یعلا په حوالې سره روایت را نقل کړی دی. حضرت آدم علیه السلام د ملا نه چې کله الله تعالی د تمام روحونه روباسلو، تر قیامت پورې د آدم علیه السلام چې څومره اولاد دی، نو دی آدم علیه السلام ته مخامخ خواره کړو. په دې کې د حضرت داود علیه السلام ډېر پړکېدو، ډېر ښکلی ځلېده ښکارېدو. وجي دا پکې څوک دی؟ الله جل شانو فرمایي چې دا ستا په اولاد کې داود دی. ویرده عمر څونه دی؟ 15 کاله عمر دی. وی زما څونه عمر دی؟ ستا 10 کاله عمر دی. آدم علیه السلام وی دا 15 کاله ډېر کم دي، دله زما د عمر نه 40 کاله ورکې. الله جل شانو وی صحیح ده. دا خبر الله تعالی ولیکله چې آدم علیه السلام د خپل عمر نه 40 کاله داود علیه السلام ته ورکړو، او فرشتې په دې باندې ګواهانې کړې. بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته تشریف راوړو، بیا زندگی شروع شوه. آدم علیه السلام ته علم و چې زما عمر 10 کاله دی. نو فرشته په 960 باندې راله چې 960 سال عمر برابر شو. ملک الموت ته ستا ټیم برابر دی. آدم علیه السلام فرمایي چې زما عمر خو لا 40 کاله پاتې دی، ما ته الله تعالی 10 کاله یاد کړي دي. ویي تاسو خپل مسیح داود علیه السلام ته 40 کاله هبه کړي او هدیه کړي دي. د آدم علیه السلام نه خبره ایره شوې وه، ځکه دا واقعه په عالم ارواح کې شوې وه. هغه ټایم آدم علیه السلام چې څه کړو خو انسان نه ایرو. لکه مونږ ټول الله تعالی مخې ته اقرار کړی چې ته زمونږ رب یې، فرشتې په دې خبرو باندې ګواهانې دي، لکه زمونږ نه ایر دي چې مونږ دا اقرار کړی دی. نه آدم علیه السلام نه خبره ایره شوې وه. نه آدم علیه السلام انکار وکړو چې ما خو داسې نه دي کړي، ما خو 40 کاله نه دي ورکړي. نه الله تعالی هغه تحریر چې کوم لیکل شوي و هغه
او فرشتي گواهان مخامخ شي ستا څنګه انکار کوي دا تاویلی نه دا لیکل نه دي سو او دا فرشتي په گواهان نه دي نو لومبني انکار چې دی هغه آدم علیه السلام وکړو اگر چې نسیانن شوی دی قصدن دا کار نه دی شوی نه دا دروغ بیانیم نه رو دا جانبوج کر انکارم نه دی نو دا لیکل الله تعالی د دې وجې شروع کړو زمونږ دا تاسو اعمالم لیکلی کیږي نو دا نه چې د الله تعالی نه یریږي د مونږ نسل کې یریږي مونږ هر څه وکړو او بیا زمونږ نه هیر شي هر څه چې دا هر څه په تحریر کې په لیکلو کې موجود دي نو سبا قیامت کې که چېرې مونږ انکار کو چې ما خو دا نه دي کړي او ما خو دا نه دي ویلي او ما خو دا منګي نه دي مات کړي نو الله تعالی به هغه صحیفې هغه اوراق او هغه رجسټر به مخامخ کي چې څنګه دا کار نه دی کړی تا دا کارونه څنګه نه دي کړي نو هغه صحیفې او هغه رجسټر به موږ تاسو ته مخامخ کي بیا به انسان انکار نشي کولی نو د لیکلو یو فایده چې انسان به سبا بیا انکار نشي کولی د خپل تحریر نه ولا یأبا کاتب او انکار دینه کی هنو د عدل مطلب دا دی چې لیکون کې د یو طرف هم طرفداری نه کی نه د مدعی دی کی نه د مدعا علیه دی کی نه چې کم د مال مالک ته دغه طرفداری دی کی او نه د غبل انسان طرفداری دی کی به د انصاف مطابق حق وینا دی ولیکي ولا یأبا کاتب او انکار دینه کی یو لیکون کی ان یکتب د لیکلو نه دی منشیلم نری پکار چې دیر لیکلو نه انکار وکي چونکه هغه زمانه کې به لیکون کی کم بو پکری کې به یو تن یا دوه کسان بو نه هغه منماني نه راپکارو چې زه نیم تیارو نیم وزګارو یا نه کوم دا کارو که هغه بیمار دی که هغه مصروفه دی مشغوله دی بیا خو ټیک ده خو که عذر نشته نو هغه بیا انکار هم نه راپکارو منماني هم نه راپکارو بلکې تفسیر قرطبي لیکلی دی که په علاقه کې بل منشي نشته لیکون کې همدغه یو تن دی او دلته نقصان کېږي د فریقینو دله دا لیکل واجب دی او فرض دی په ده باندې که دې انکار کې ګناهګاریږي پې او که نه په دغه علاقه کې منشیان ډیر دي که دې نه نو بل هم شته بل هم شته بیا که دا یو انکار کې دې ګناهګاریږي نه ځکه بل باندې روکي بل باندې روکي ان یکتب د لیکلو نه کما علمه الله لکه څنګه چې الله تعالی ښودلی درته دا لیکلو چې الله تعالی د علم درکو د دې مطلب خو دا نه چې توس منماني کوه توسو خلکو ته انکار کوه په کار خو د الله تعالی احسان وګڼه چې شکر د الله پاک تعالی د خدمت مقدر کی اگر چې ته په اجرت اخلي او اجرت اخیستل جایز دي په لیکلو باندې باقاعده اجرت اخیستل جایز دي اسلام لیکلو باندې ولیکن اجرت نه علاوه هم تعالی خیر خواهی داره چې لیکلو کا انکار مکوه فلیکتبو پس پکار دی چې دی لیکلو کی ولیملل للذی کما علمه الله نه دا مسله معلومه شوه چې منشي له ماهر کېدل پکار دی چې په دې مضمون باندې په خپل هم پوهیږي او که چېرې نه پوهیږي نو ورته ووایي چې باید په دې مضمون زه نه پوهیږم دا چل ماله نه راځي دا نه چې د پیسو په لالچ کې هسې لیکل میکلو کې او سبا بیا هغه خپله دعوه نشي ثابتولی نو که ته په دغه فن باندې نه پوهیږي په دغه دستاویز باندې نه پوهیږي نو صفا وایه چې په دې زه نه پوهیږم دا مضمون زه نشم تیارولی په بل چا باندې وکړه
ولیملل الذی او املا دیو کې سړی اوس چې که لیکونکي لیکل کې د خپل ځان لیکل به نه کی فریقین به ورته مضمون بیان کی چې بھئی دا مسله زمونږ منځ کې ده او دا مضمون به څوک بیاني نو چې چا باندې حق دی چې کم مکروز دی چې څوک به پیسې ورکي به یا به چې کم انسان دا سامان به حواله کی هغه به دا بیان کی نه به وي چې زه پلانکي یمه د پلانکي زوی یمه د پلانکي ځای ساکن اوسېدونکی ما باندې د پلانکي دومره پیسې دي که پاکستانی دی که درهم دی او که ریال دا به وایي دومره حق د پلانکي په ما باندې دی او زه دې اقرار کوم چې دا به زه واپس کوم دته او په دومره ټیم پس به واپس کوم او په دې طریقې سره به واپس کوم نه دی به دا بیان په خپل ووایي دا یو قسم اقرار به دی وکړي دا هم اقرار دی چې د دې پلانکي مې دومره پیسې دي زه د مکروز یم دا به زه ته واپس کوم هغه بل به بیان نه کړي دی به بیان کړي دا بیان یو اقرار دی گواهان به دا خبره په خپله باندې واوري چې بھئی دې سړي زموږ مخکې دا اقرار کړی دی او دا خبره ده په خپله کړې وه د هغې مطابق مونږ ګواهي کو ولیملل الذی املا دې وکړي املا دې ته وایي چې انسان زباني لګیا وي او بلې لیکي لکه پخوا زمانه کې به د سکولونو کې د املا پیریډ دی نابسو استاد به لګیا و د کتاب نه او سټوډنټانو به ماشومانو به هغه په خپله کاپۍ کې لیکلو په تختې باندې ته املا وي نو املا معنی اقرار کول یعنی یو انسان چې بیان کړي او بلې لیکي ولیملل الذی املا دې وکړي یعنی اقرار دې وکړي هغه سړی علیه الحق چې په ده باندې حق دی که حق پیسې دي او که حق سامان حواله کول دي ولیتق الله ربه او چې املا او اقرار کې د الله نه دې ویریږي یعنی په بیان کې دې غلط بیاني نه کی کمې بیشي دې نه کی او هغه بل سړی د کړي نه هغه سره دې خیرخواهی والا کار وکړي ځکه که ده غلط بیاني وکړو هغه بل پوه نه شو نو الله جل شانو د هر څه اوري هلته هم لیکلي کېږي نو هلته بیا څنګه بیان کړي ولیتق الله دا املا کننده دا اقرار کوونکي د الله نه ویریږي ربه چې رب د ده دی ولا یبخس منه شیئا او کمی دی نه کوي د دینه د حق د بیانولو نه د کمی نه کوي شیئا د څه څیزو فإن کان الذي اوس بعد انسان داسې چې هغه بیان نشي کولی لکه چا په ذمه باندې پیسې دي یا سامان دی هغه مثال ګونګی دی په خوله باندې معذوره دی هغه خبرې نشي کولی یا دا چې هغه ماشوم دی بیان نشي کولی یا دا چې هغه لیونی بیان نشي کولی یا دا چې هغه کمکل دی معتوه دی هغه بیان نشي کولی که کینو بل څه به وایي نو بیا به څوک بیان کی بیا یې د هغه ولی وکړي د هغه ذمهدار شخصیت پلار دی د هغه مشر ورور دی تره دی د هغه طرف نه چې کوم نماینده سرپرست وي بیا به هغه بیان وکړي فإن کان الذي پس کچرې وي سړی علیه الحق چې هغه باندې حق دی قرآن کریم څومره زموږ د فایدې لپاره څونه ښکلې اسانې خبرې کوي چې تاسو ته سبا څه مسله نه وي چې نقصان ني جنگ جګړې به سبا پیدا کیږي نو لہذا اوس نه خبره واضحه کوي علیه الحق چې حق دی سفیها کمکلو سفیه هغه
چاته وي چې د عقل کمزوري وي لیونی نه دی خو لیکن داره چې کم عقل دی خبره باندې نه پوهیږي سمو په خپله فایده او نقصان نه پوهیږي که خبره کی نو نقصان کی ځان له صحابو کې یو صحابي دی حبان ابن منقذ رضی الله تعالی عنہ دی په یو جنگ کې په سر باندې لګېدلی نو بیا به اکثر غلطېده به نو بازار ته به لړو نو کمزوري څیز به په ډېر قیمت باندې واغستو یو څیز به د 10 روپو د په 100 باندې واغستو ځکه پوهېده نه په اغستلو خرڅولو باندې او کله کله به یو قیمتي څیز ارزان خرڅ کو نو هغه چې کور ته به یې راوړو نو وارثانو به ورته یې وروڼو خویندو او پلارو دا دې څه وکړو وي ما به دا بیعه وکړه نو دا شکایتونه نبی علیه الصلاة والسلام ته هغې وکړه چې دا زموږ مشر دی داسې غلطي کوي نو موږ څه وکړو نو وارثانو ورته وویل چې د باندې پابندي ولګوه چې دې به نن نه پس اخیستل او خرڅول نه کوي موږ مدینه منوره کې به اعلان وکړو په بازار کې چې باید د حبان ابن منقذ رضی الله عنه نه به نه څه اخلي او نه به پرې خرڅوي او که چا ترې څه واخیسته نو واپس کیږي به او که چا پرې څه خرڅ کړو نو ګورې پیسې میسې نشته دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې داسې خو زه نشم کولی یو عاقل بالغ انسان باندې څنګه پابندي ولګوم دی غلام هم نه دی که نه په غلام پابندي لګولی شي آزاد انسان دی بیا هغه ته نبی علیه السلام چې لکه تا اخیستل او خرڅول مه کوه که نه هغه وایي چې زه صبر نشم کولی نو د چې بازار ته لړ شم او ووینم چې دا څیز خرڅېږي نو به زه یم راشه وایله ترېنه نو هغه دونه نی خو لیکن زه پوهېږم نه په باو باندې په اخیستلو خرڅولو باندې نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته ووایي چې کله ته یو څیز اخلې یا خرڅې نو دا وایه لا خلابة ولی الخیارو یو بل سر به دوکه نه کو خلابه دوکې ته وي یو بل سر به دوکه نه کو زه به تا سر دوکه نه کوم په خرڅولو کې ته ما سر دوکه نه کوې په اخیستو کې نه په ریټ کې نه په سامان کې او ما ته به اختیار 3 ورځې مطلب چې به کور ته دا څیز وړم به یا تا باندې ما خرڅ کو لیکن کور کې یو مشوره کوم نو که هغې دا اجازت مال راکړو نو دا څیز به ستا شي یا به زما شي او که هغې وي چې نه نو بیا به ګورې واپس کېږي به دې ته خیار وي خیار شرط او خیار عیب او خیار رویت یعنې 3 ورځې به ما ته اختیاري نو دا اوس هم دا مسله ده یو کمعقل انسان دی یا یو خیار انسان دی هغه چې یو څیز خرڅي یا اخلي نو هغه دا وایي بای ما ته به 3 ورځې مهلت دي زه مشوره کوم 1 ورځ یا 2 ورځې یا 3 ورځې به زه مشوره کوم بیا به ستا وي نو هغه 3 ورځې کې دننه دنه بیا به دې هغه له پیغام به ورکوي چې زما شو یا زما نه شو نو صفیحا کمعقلو او ضعیفا یا کمزوری ضعیفا نه مراد یا معشوم دی یا بوډا شوی دی ځکه کمزوری دی عاجزه دی او لا یستطیعو یا دې طاقت نه لري ان یمل دا چې دې اقرار وکړي مطلب په خوله باندې معذوره دی ګونګی دی دې خو بیان نشي کولی یا دا چې په ژبه نه پوهېږي بیان کولی شي لیکن ژبه نشي ویلی هغه په هغه زبان باندې نه پوهېږي نو لا یستطیع دې طاقت نه لري ان یمل دا چې دې اقرار وکړي هو په خپله نو بیا به څه چل کو
فلیملل پس املا دیو کی اقرار دیو کی ولیه ولی دو د پلار دی د رور دی یا بل څوک دی نماینده بالعدل په انصاف سره یعنی اغلم بیا انصاف سره بیان پکار دی غلط بیان نه پکارو دومره کافی دی یا کسانو چې ایمان وروړی دی کله چې تاسو خپلو کې معامله کوئ د قرضو تر یوه نیټې مقررې پورې پس تاسو ولیکئ هغې لره او لیکل دې وکړي ستاسو منځ کې یو لیکونکی په انصاف سره او انکار دې نه کوي یو لیکونکی د لیکلو نه لکه څنګه چې الله تعالی ښودلی درته لیکل پس دې د لیکلو کې او اقرار دې وکړي هغه سړی چې هغه باندې حق دی او دې یریږي د الله تعالی چې رب د درې او کمی دې نه کوي دې نه د څه څیزو پس که چېرې وي هغه سړی چې هغه باندې حق دی کم عقل یا کمزوری یا دې طاقت نه لري دا چې دې اقرار وکړي په خپله پس اقرار دې وکړي ولی دو په انصاف سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله واستشهدوا او تاسو گواهان جوړ کې شهیدین دو گواهان من رجالکم د نارینو ستاسونا فإن لم یکونا رجلین پس کچر نوی دو سړي فرجلن پس یو سړي وامرأتانی او دو ښځې ممن د اچانا ترضونه چې تاسې خوښوئ من الشهداء د ګواهانو نه ان تضل دا کچرې هیر کی احداهما یو د دې دواړو نه فتذکر پس یادګیرنه به ورکوي احداهما الاخرى یو د دې دواړو نه بلې ته ولا یأبى الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې دې را وبللی شي ګواهۍ ته ولا تسأموا او تاسو مستړي کیږئ ان تکتبوه د دینا چې تاسو ولیکئ دې معاملې لره صغیرا که وړه معامله وي او کبیرا یا لویه الی اجله تر نیټې خپلې پورې په آیت مبارکه کې د معاملاتو د لین دین احکامات بیانیږي یو حکم دا بیان شو چې کله تاسو د ادار معامله کوئ یا پیسې قرض دي یا سامان قرض دی په نیټه باندې دی نو تاسو یې ولیکئ په کتابت کې راولئ بیا د کتابت احکامات بیان شو چې لیکونکي لا لیکل په انصاف سره پکار دي کمې بیشې نه پکار طرفداري او جانبداري نه پکار
مضمون واضح پکار دی او د مضمون املا و هغه انسان کی چې چا باندې حق دی څوک به چې دا پیسې ورکي یا دا مبیع او سامان به حواله کي هغه به مضمون بیاني د هغه دا مضمون بیانول یو قسم په خپل ځان باندې اقرار کول دي او که هغه په خپله اقرار نشي کولی مضمون نشي ویلی یا معذوره دی یا دا چې ژبه وله نه ورځي یا کمزوری ماشوم دی نو بیا د هغه ولی او سرپرست د هغه طرف نه مضمون بیان کی په دې سبق کې دا حکم بیانی چې لیکلو سره سره دوه ګواهان هم تاسو قایم کړئ په دې لیکلو باندې په دې معامله باندې په عقد باندې دوه ګواهان پکار دي مسله اصل کې مضبوطیږي ثابتیږي په ګواهانو سره که لیکل نم وي چې ګواهان موجود نو معامله مضبوطه شوه نو بیا چې لیکلم وي او سره دوه ګواهان نو معامله نورم زیاته مضبوطه شوه نو دوه ګواهان خامخا جوړ کړئ تاسو او بیا دوه ګواهان دوه سړي پکار دي او که چیرې دوه سړي نشته نو بیا کم از کم یو سړی او دوه ښځې دا ګواهان کې ځکه دوه ښځې په ګواهۍ کې د یو سړي برابر دي بیا دا ګواهان هغه څوک چې عادله وي هغه د فاسق او فاجر او متهم دي نه وي هغه باندې معاشره کې څوک تهمت نه لګي داسې ګواهان جوړ کړي او بیا چې ګواهان کله ګواهۍ ته راوبللی شي مثل اختلاف راغی د فریقینو منځ کې د مدعی او د مدعی علیه منځ کې او مسله قاضي لراله او جج لراله او یو فریق د ګواهانو مطالبه وکړه چې ګواهان وبللی شي نو ګواهانو له انکار نه پکارو گواهی دی رکول پکار دی قرآن کریم فرمائی چې دا لیکل کول او دا گواهان جوړل په ظاهره کې دومره غټه خبره نه ده لیکن دا چې کوئ دا کارو دې کې ستاسو فایده ده سبا به پریشان به چې کاش ما لیکل کړی وي او کاش چې ما گواهان جوړ کړی وي د مسلې د ثابتولو دپاره به تاسو سره بیا سبا ګواهان وي نو څه به کوئ نو ګواهان جوړ کړئ او دا مه چې دې ته څه ضرورت دی نه که مسله وړه ده او که غټه ده ګواهان او لیکل پابندۍ سره وکړئ واستشهدو تاسو ګواهان جوړ کړئ استشهاد طلب د ګواهۍ کولو ظاهر خبر مسئله اتفاقاً هونه راځي یو سړی چې عقد کی نو اتفاقاً هونه کی د مخکې نه باقاعده ایجاب او قبول کیږي یو مطالبه کی بل ولور کی پکار دی چې په دغه موقع دوه ګواهان موجودي او که ګواهان نشته نه هغه ته ووایه چې بایی ګواهان به راوغواړو لومبې دای مخې ته به دا مسله او دا معامله به وکړو چې دوه سړي په دغه موقع باندې موجودي د دې مطلب دا نه دی چې عقد تاسو یوازې وکړو معامله تاسو ځان تنهایی کې یوازې کړې ده او بیا وروستو ته چاته ووایې چې لکه ګورې سبا که ضرورت شي ته به ما ګواهي به کوې نو ګواه هغې ته وایي چې په موقع باندې موجودي وروستو به ګواهان نه جوړوئ بلکې د معاملې دوران کې دوه ګواهان پکار دي چې ګواه دا ګواهي په خپلو سترګو باندې وویني نبی علیه السلام نه چا تپوس وکړو چې ګواهي څه ته وایي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام نه
چا تپوس کو چې مش شهادتو دا گواهی څه ته وي؟ نو نبی علیه الصلاة والسلام دومره آسان انداز کې وی ترا هذه الشمس مخامخ نور ولاړ وي دې نور ته ګوري؟ وی آو. وی فاشهد علی مثلها او دع، گواهی چې کوي لکه څنګه چې د نور ته مخامخ ګوري او په دې کې څه ابهام نشته او څه شک نشته، دکه شان دي چې ته یو معامله په خپلو سترګو باندې ووینې لکه چې نور ویني، نو دکه شان چې تا یو مسله معامله ولیده په دې باندې گواهی کوه. او که داسې دیني لیدلي او ته سنی سنی خبره ده او چاوی او خلکو دا خو ډېره مشهوره خبره ده ټولې دنیا ته معلومه ده، دا گواهی نه ده چې ته دنیا وایي او خلک وایي. گواهی دا چې انسان په خپلو سترګو باندې یو انسان وویني. دې کې عربۍ کې ورته شاهد وي. شاهد د په معنی حاضر، چې په موقع باندې کم انسان موجودی. نو فرمای واستشهدو، او تاسو گواهان جوړ کئ. دا الف سین د طلب د پاره دی، یا دا چې گواهان قائم کئ. خو دا امر د پاره د استحباب دی، مستحب داری چې گواهان دی موجودی. شهیدین دو گواهانو، شهیدین یوی رجلین و نوی، گواه هر انسان نشي کېدی، گواه هر سړی او هر ښځه گواهی نشي کولی. د گواه خپل شرایط دي. د گواه لومړنی شرط دا چې دا به مسلمانی. کافر چیرې ډېر مسلمان خلاف گواهی نشي کولی. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، دا گواهی او درجه ده، یو اوچتوالی دی، مرتبه ده. او الله تعالی کافر ته په مؤمن مسلمان باندې مرتبه نه ده ورکړې. نو کافر به څنګه د مسلمان په خلاف گواهی وکړي؟ لومړنی شرط دا چې مسلمان به گواهی کوي. دویم دا چې دا بیا آزاد به وي، غلام چیرې دی گواهی نشي کولی. زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسلک دی چې د غلام گواهی د آزاد خلاف دا نه قبلیږي. صرف د قاضی شریح چې و، د قاضی شریح او د امام ابن سیرین رحمت الله علیه د دې په نیز باندې د غلام گواهی د آزاد خلاف قبلیږي. قاضی شریح هغه انسان دی چې دا د عمر رضی الله عنه په دور کې دی قاضی و. عمر رضی الله عنه دی د کوفی قاضی مقرر کړو. بیا د عمر رضی الله عنه په دور کې بیا د عثمان رضی الله عنه، بیا د علی رضی الله عنه. تقریبا 80 کاله د گواهی کړې په کوفه کې. ډیر مشهور قاضی دی. د خپل مسلک دا و چې غلام گواهی کولی شي. د علی رضی الله تعالی عنہ د زین مسله وه چې هغه دعوه وکړه چې دا زین زما دی په یو یهودي باندې، او یهودي انکار وکړو. قاضی شریح د امیر المؤمنین نه مطالبه وکړه تا سره گواهان شته په دې خبره چې دا زین ستا دی؟ وی آو. یو زما غلام دی، بل زما زوی حسن رضی الله تعالی عنہ. نو قاضی شریح وی چې د غلام گواهی بستا په حق کې قبول کم، خو د زوی گواهی دی نه قبلوم د حسن. نو علی رضی الله عنه وی چې عجیبه خبره ده، حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د جنت د نوجوانانو سردار دی، سیدا شباب اهل الجنه چې نبی علیہ السلام چا باره کې دا ویلی دي، او ته د هغه گواهی نه قبلې.
قاضي شریح ورته امیر المؤمنین د مناقبو نه خو زه انکار نه کوم چې ګنې حسن څه معمولي سړی دی. دغه مناقب او درجات په خپل ځای باندې دا خو عدالت دی او قاضي میدان دی. دلته ځان له اصول او ځان له شرایط دي. د زوی ګواهي د پلار په حق کې اصل کې نه کیږي. دا بلډ ریلیشن چې وي یعنی خونی رشته چې ورته وایي، نو زوی د پلار په حق کې، پلار د زوی په حق کې، ښځه د خاوند په حق کې او خاوند د ښځې په حق کې ګواهي نشي کولی. دا ستا زوی دی، ستا په حق کې به څنګه ګواهي وکړي؟ لحاظ د حسن ګواهي زه نه قبلومه. نو بیا امیر المؤمنین بیا خاموش شو، ځکه به څه جواب ورکړی وي. بیا یهودي په خپله اقرار وکړو چې دا خو زموږ په کتابونو کې دا لیکلي دي چې د امیر المؤمنین جوړ شوی قاضي به د امیر المؤمنین خلاف به ګواهي کوي او امیر المؤمنین به یې مني به. نو بیا هغه وایي چې دا ځین واقعي ستا دی، ستا نه پرېوتو، ستا خیال نه و، ما راواغستو. خیر هغه وایي دا ځین ستا دی. علي رضی الله عنه وایي چې کله او زه ایمان راوړم په دې خبره، هغه ته بیا ځین حواله کو. خلاصه خبرې دا چې قاضي شریح د غلام ګواهي قبوله کړې وه، لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه، غلام ګواهي چې دی هغه وی دا غلام په شان د بهایمو وي، یعنی غلامان چې دا په منزله د حیواناتو وي. څنګه چې د حیوان ګواهي نه قبلیږي، دې ګواهي نه قبلیږي. او دا امام صرف په دې ځای کې نه وي د غلام باندې جمعه نه ده واجبه، په غلام باندې د اختر مونځ نه دی واجبه، ډېرې خبرې په غلام نه دي واجب، ځکه چې هغه غریب روزګار نه دی خبرو ته. نو ګواه دپاره دویم شرط ده چې دا به آزادي، او دریم دا چې دا به نارینه به وي. د زنانه ګواهي صرف په څو ځینو کې صرف قبلیږي، هر ځای کې نه. د زنانه ګواهي د ولادت په موقع باندې قبلیږي چې دا ماشوم د پلانکې دی، د دې ګواهي د زنانه قبلیږي. لیکن په داسې مسله کې بیا د ښځې ګواهي یوازې نه قبلیږي. اوس به راشي دوه ښځې به ګواهي کوي، نو هغې نو دا شرایط دی. بل بالغ د ماشوم ګواهي نه قبلیږي. نو دا و شهیدین هغه دوه کسان چې هغه د ګواهۍ اهل وي، ځکه قرآن کریم شهیدین وي، رجلین ونه چې دوه سړي راولئ چې د هر ځای نه وي، نه هر ځای نه، چې د ګواهۍ په معیار باندې برابري اکه ګواهان جوړ کړي. شهیدین دوه ګواهان. من رجالکم د نارینو ستاسو نه، من رجالکم وی. تفسیر قرطبی په دې سره ته کافران وباسل او ماشومان وباسل او زنانه ترې ووتې، ځکه من رجالکم ستاسو د نارینو نه، نو خطاب مؤمنانو ته چې مؤمن وي، کافر او مشرک نه وي. من رجالکم د نارینو ستاسو نه. فإن لم یکونا رجلین، که فرق دوه سړي نشته دی، دانه چې په میدان کې سره وړو سړي نشته، نو کم سړي کم ځای بیا؟ مطلب یا خدا سړي د سره شته نه، لکه مثال تاسو په سفر کې یا په یو داسې ځای کې چې هلته کې سړي کمیاب دي، یا سړي شته لیکن تاسو یې ګواهان نه جوړوئ. سړي خو ډېر دي خو تاسو یې نه جوړوئ ګواهانو، نو بیا به څه کوئ؟ نو بیا فرجل و امرأتان، یعنی ګواهي دې وکړي یو سړی او دوه ښځې. بیا به یو سړی خو به خامخا پکاري او یو سړي سره بیا دوه ښځې ګواهانې جوړې کړي. او که یو سړی هم د سره نشته، نو بیا څلور ښځې جوړولی شي، نو بیا څلور ښځې ګواهي نشي کولی.
صرف ښځې چېرې نو ګواهي نشي کولی. موږ وایو چې د ښځې ګواهي صرف په 3 ځینو کې قبلیږي. یو د ولادت په موقع باندې، بل د بکارت په موقع باندې چې دا زنانه پیغله ده او که نه دا کونډه ده، د دې کې د ښځې ګواهي قبلیږي، او دارنګې د میاشتې په لیدو کې د ښځې ګواهي قبلیږي. لیکن هسې د ښځې ګواهي یوازې چې صرف ښځې وي او نارینه و سرني د یې ګواهي نه قبلیږي. نو بیا به څه کوئ؟ نو بیا د هغې حل وروستو آیت کې را روان دی. بیا تاسو ان رهن ګارانټي واخلئ بیا چې معامله کوي او ګواهان د سره شته نه، بیا دا بل انسان په ضمانت کې څه ګارانټي ترېنه سره کیږئ. نو بیا ټیک ده. فرجل پس یو سړی و امراتین او 2 ښځې. فرجل پس یو سړی و امراتین او 2 ښځې. ممن ترضون د هغه چانه، او دا 2 ښځې چې ګواهي کوي دا بیا یو ځای کي. هسې قانون داری چې 2 سړي کله ګواهي کوي په عدالت کې د قاضي او یا د مفتي مخې ته، دواړه سړي به په یو ځای ګواهي نه کوي چې دواړه مخامخ ناست دي. یو ګواه به باري، بل ګواه په مجلس کې موجود وي، او قاضي به د هغه نه ګواهي واوري. چې کله ده خپل بیان وکړو بیا به دې بار لړ شي، او بل ګواه به دننه راشي، هغه بیا یوازې ګواهي وکړي. او بیا به قاضي د دواړو ګواهۍ خپلو کې میچنګ وکړي چې یو ګواه څه وي بل څه ګواه څه وي. یو ګواه وي دا معامله سهار شوې او بل ګواه وي ماښام شوې وه، دا له څنګه چل دی؟ د دواړو ګواهي کم یو غلطه ده او کم یو ټیک ده. د هغې بیا ججمنټ به کوي چې کم یو ګواه غلط دی او کم نه دی. لیکن چې 2 ښځې کله ګواهي کوي نو دواړه په یو موقع باندې موجودې وي، دواړه به د یو بل ګواهي اوري او ګواهي بیا کوي به. و امراتان 2 ښځې. کیدی شي یو نه غلطه خبره وشي، نه بل به ورته یاد دهاني وکړي یا ته څه وایې. لکه ښځو کې نسیان ماده ډېره ده، د دې نه یېره ډېره راځي. د دې وجه دا ده چې زنانه فطرتاً کمکله نه ده، یعنې طبیعت یې د کمکلتوب نه دی، عقل یې برابري. خو د زنانه ماحول داسې دی په کور کې، دارنګې په کلي کې، معاشره کې، چې دا بیا عقل یې ورو ورو کمزوري شي. د شروع نه دا بندیوانه را روانوي. بیا دا چې د دې مسایل دومره ډېر وي، ماشومانو سره ټول عمر تېرېږي، د ماشومانو هغه چوچو، هغه خبرې اترې، جنګ جګړې، هغه د زنانه عقل متاثره کوي او کمزوري کوي. ورنه د زنانه عقل کمزوري برابري. لیکن دا ده چې د ماحول د وجې نه، د ګریلو مسایلو د وجې نه، پریشانو د وجې نه هغه عقل ورو ورو کمزوري شي او نسیان پرې غالب شي. نو ځکه بیا 2 ښځې به یو ځای ګواهي وکړي. که د یوې نه په ګواهۍ کې غلط بیاني کېږي یا ترېنه خبره هېرېږي، نو بل به ورته وایي چې نه خبره داسې وه، بله به وایي داسې وه. دواړه به یو بل ته یاد دهاني کړي. فرجل و امراتان. پس یو سړی او 2 ښځې. د ښځو ګواهي چېرې په نکاح کې قبلیږي او په معاملاتو کې قبلیږي. یو سړی او 2 ښځې په نکاح کې هم ګواهان جوړېدی شي، او دارنګې معاملاتو کې هم ګواهان جوړېدی شي. لیکن په حدود او په قصاصو کې، قصاص چېرې په یو سړي باندې قصاص جاري کوي د قتل، نو په هغې کې ښځه ګواهي نشي کولی، او نه د هغې په ګواهۍ باندې قصاص جاري کېدی شي. هغې کې به خامخا 2 سړي پکار وي. او دارنګې حدودو کې کم حدود د زنا دي، یا حد د شرب دی د شرابو، یا حد قذف د تهمت لګولو دی،
یا حد سرقه د غلا حد دی، نو په هغې کې هم د ښځې ګواهي بالکل نه کوي، کې به خامخا 2 سړي پکار دي. په زنا کې خو بیا 4 سړي پکار دي، که ورسره ډو ښځه شتی نه. په دې نورو 4 حدودو کې به هم 2 سړي کم از کم پکار دي. ای که چېرې یو ښځه وي نو بیا ګواهي معتبر نه ده. نو د ښځې دا ګواهي دا صرف معاملاتو کې او په نکاح کې معتبر ده. وامرأتان او 2 ښځې ممن د هغه چا نه ترضونه چې تاسو یې خوښوئ، ترضونه چې تاسو یې خوښوئ تاسو، او دا ښځې سره زیاتې نه چې 2 ښځې یو سړي برابر دي. دا د ښځې لپاره یې سره یو نرمي ده او سهولت دی. اوس که چېرې دا یو ښځې یوازې ګواهي کوله ګرانه به ورته، چې 2 ورسره شي نو ګویا کې 2 خاندانه شو او 2 کورنۍ شوې، نو د یو بل سپورټ به کي به. یوې ښځې خو ګواهي 2 ښځو خو ګواهي کړې ده. نو ګواهي د ښځې سره احسان دی او د الله جل شانهو د سره یو خیرخواهي ده. ممن د هغه چا نه ترضونه چې تاسو یې خوښوئ، من الشهداء د ګواهانو نه. ممن ترضون من الشهداء وي، یعنې ګواهان دا نه چې ګنې اجنبي راولئ، دا نه چې ګنې د بل ملک نه راولئ، بلکې هر څوک ګواه جوړ شي چې ستاسو پې آمادګي وي، تاسو پې خوشحاله او مطمئن یې، هغه ګواهان جوړ کړئ چې دواړه فریقین پې مطمئن وي. دا نه چې یو فریق یې مني او بل یې نه مني، بیا ګواهان مه جوړوئ. چې تاسو دې وخت کې هغه نه منئ نو بیا به یې وروسته څه ومنئ ګواهي بیا. نو د معاملې په ټیم کې، د عقد په ټیم کې داسې 2 سړي یا یو سړی او 2 ښځې چې هغه دواړه فریقین په هغې باندې مطمئن وي، نو هغه ګواهان جوړ کړئ. ممن ترضونه د هغه چا نه چې تاسو یې خوښوئ، راضي کېږئ، من الشهداء د ګواهانو نه. دا ممن ترضونه مراد دا نه چې ګنې خپل پلار او خپل زوی ګواهان جوړ کړئ، ای بیا ګواهي ورسره قبلېږي نه. ان تدل، دا 2 ښځې ولې یادې کړې؟ ان تدل بان تدل، دا که چېرې هیر کې احداهما یو له دې دواړو نه، فتذکرا یادګیرنه به ورکړي احداهما الاخرى، هغه یوه د دې دواړو نه بلې ته. یو نه به خبره به خطا شي نه بل به ورته یاد دهاني وکړي. ضل یضل معنه ګمراه هونه، بې لارې کېدلو. ضل په هغه ځای کې راځي چې تا نه خبره مکمل هېره ني، خبره واقعیت یاد لره خو د هغې څه حصه یو جز د نه هېر دی، هغې دپاره ضل یضل راځي. لکه کم انسان نه چې لاره روکه شي بیا دې حیرانه وي، ښه وي که دا لاره خو ده چې اوس دا یو ده او که دا یو ده. هلته کې خلک ضلال استعمالي. نو تضل یې ووایي، مراد یې نه هېرېدل دی، نسیان دی. نو مکمل واقعیت یې نه دی هېره، خو د واقعي څه یو حصه ترې نه هېره ده. بل دا چې ګواهان هغه سټامپ پیپر او لیکلو ګوري چې کوم لیکل شوي دي، نابیانه یې کتي شي د ګواهۍ نه مخکې. ګواهي به د هغې نه نه کي، د بیان نه، د حلفیه بیان نه به هغه ټایم ګواهي نه کي، بیان به لومبې وګوري او بیا چې کله ګواهي کوي نو په یادو باندې به ګواهي کوي. بیا به اصل واقعه ذهن کې به مستحضر کي، را به ولي او د هغې مطابق به بیا بیان وکړي. فتذکره پس یادګیرنه به ورکړي احداهما یو له دې دواړو نه الاخرى هغه بلې ته چې چا نه خبرې هېره شوې وه. ولا یأبى الشهداء او انکار دې نه کوي ګواهان اذا ما دعو کله چې دې راوبللی شي ګواهۍ ته. د دې 2 مطلبه دي. یو خو دا چې
معامله کېده، عقد کېدو، او هغه ټیم کې چاته ووایي چې لکه راشه دې ستا مخکې مونږ دا معامله کوو، ته پکې ګواه شه، زمونږ منځ کې کښېنه پکې. نو ډېرې دا نه وي چې نه زه ګواهي نه کوم، زه ګواه نه جوړېږم. راشه ګواه کې موجود شه، پکې ستا مخکې به معامله به وشي. او دویم مطلب یې دا دی چې کله عقد وشو بیا سبا اختلاف راغی او بیا قاضي ته او جرګې ته او مخې ته مسله پیش شوله او ستا مطالبه وشو، نو بیا هلته لاړ شه او حاضر شه او اصل بیان وکړه چې زما مخکې داسې شوي وو. اصل مسله بیان کا. د یو فریق په حق کې بیان مه کوه، چې کوم اصل واقع شو حق واقع بیان کا چې زما مخکې داسې داسې شوي وو. نبی علیہ السلام فرمایي بهترین گواه هغه انسان دی چې هغه په خپله ګواهۍ له راغی، دا نه چې تی په زوره باندې راولي او منت سماجت ورته کوي. بهترین گواه هغه دی چې هغه په خپله ګواهۍ ته راشي او په خپله ګواه جوړ شي او په خپله بیا هغه ګواهي وکړي. ولا تسأمو، او تاسو مه ستړي کیږئ. اکثر چې خلک معاملات کی نو دې خبرو خیال نه ساتي، لیکلو خیال مو نه ساتي او دارنګه د ګواهانو جوړولو خیال نه ساتي او سبب یې لوی لوی پریشانۍ پیدا شي. نو که په ټایمه تاسو حفظ ما تقدم په طور باندې ابتدا کې تاسو پلانینګ وکړئ، باقاعده سټام ولیکئ، باقاعده لیکلو کې او باقاعده ګواهان جوړ کړئ، نو دواړه فریقین ته پکې فایده وي. نو شروع کې تاسو خلک د سستانه کار والی، نو سستی مه کوئ، دا کار وکئ. ولا تسأمو، او تاسو مه ستړي کیږئ. ان تکتبوه، دا چې تاسو ولیکئ د معاملې لره، د عقد لره، صغیرا که وړه معامله وي او کبیرا یا لویه معامله وي، یا پکې ورځې لږې دي یا ډېرې دي، د یوې هفتې نیټه پکې یا د یو کالو، یا وړه مسله یا غټه مسله ده، یا مجمل ده یا مفصل ده، ولیکئ هر څه. په لیکلو باندې دونه زیات ټایم نه لګي. الی اجله، تر نیټې خپلې پورې. او ګواهان جوړ کړئ تاسو دوه ګواهان د نارینو خپلونه، پس که چېرې نه وي دوه سړي، پس یو سړی او دوه ښځې، د هغه چا نه چې تاسو یې خوښوئ د ګواهانو نه. دا که چېرې کې یو د دواړو نه پس یادګیرنه به ورکړي، یو د دواړو نه بلې ته، او انکار دې نه کوي ګواهان کله چې دې راوبللی شي. او تاسو مه ستړي کیږئ د دې نه چې تاسو ولیکئ هغې لره، که وړه معامله وي او یا لویه معامله وي، تر نیټې خپلې پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ذلكم، ذلك الأقسط، ډېر انصاف والدي، عند الله پنځ الله تعالی، واقوم،
او ډیر مضبوطونکي دي للشهادتي گواهی لرا وادنا ډیر نږدې دی الله ترتابو دا چې تاسو شک اونکئ الا ان تکون تجارتا مگر دا چې وی تجارت حاضرتن د نغدو تدیرونها بینکم چې تاسو اړوي را اړوي دی لرا په خپل منځ کې فلیس علیکم جناح پس نشته دی په تاسو باندې څه الزام الله تکتبوها دا چې تاسو اونه لیکئ دی لرا واشهدو او گواهان جوړ کئ اذا تبایعتم کله چې تاسو خپله کې اغوستل او خرڅول کوئ ولا یضار کاتب او ضرر بنشي رسولی لیکونکي ته ولا شهید نه گواه ته وان تفعلوا او کچر تاسو دا کار وکئ فإنه فسوق بكم پس بیشکا دا ضرر رسول نافرمانی دا پتاسو کی واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه ويعلمكم الله او خودنه کوي تاسو ته الله تعالی والله بكل شيء عليم او الله تعالی په هر یو سیز باندې پوهه دی په آیت مبارکه کې د معاملاتو د لین دین سره متعلق باقی احکامات بیانی یو خبره دا کی چې د لیکلو فیدې څه دي نو د لیکلو درې فیدې بیانې یو فیدې داره چې په لیکلو کې انصاف دی دواړو فریقینو ته به انصاف ملو شي یو ته به نقصان ملو نشي نه به د یو حق بل ته ځي نه به د بل حق و دله به راځي دویمه فیدې داره چې ګواه که زمانه ډیره تیره شوې وي معامله مخکې شوې ده او د ګواه نه موقع او محل یېره ده هغه به د لیکلو ته به وګوري د لیکلو نه به ورته واقع را یاده شي نسیان په نارینو باندې هم راځي صرف په زنانو نه راځي کله چې یو معامله باندې وخت ډیر تیر شي انسان نه بیا پوره خبره هېره وي چې لیکل موجود وي او لیکل واضح وي او انسان هغه لیکلو ته وګوري نو هغه واقعه به ورته رایاده شي او که هغې کې څه کمې به شي او برابر شي نو ګواهي به صحیح شي او درسته به وشي او درېیمه فیدې داره چې تاسو به اړه کې شک نه پیدا کیږي که تاسو د لیکلو نه بغیر معامله وکړله نو ممکن ده چې د یو فریق په اړه کې دا شک وي چې زما حق پلانکي له لړو خو ما ثابت نه کړی شو یا پلانکي وایي چې ما ته خپل حق پوره میلو نه شو نو ستاسو زړونه به صفا وي او اړه کې که چېرې شک راغی نو ته به هم په نقصان کې هغه به هم په نقصان کې وي بله خبره دا کی چې دا لیکل او دا ګواهان جوړول هغه وخت کې پکار دي چې کله معامله د ودار او د قرض وي او د نیټي وي که فرض که یو معامله لاس په لاس باندې ده
ته یو څیز اخلي او د هغې پیسې نغدې ورکوې، نو که دې وخت کې تاسو کتابت ونه کړې او ګواهان جوړ نه کړې نو خیر دې څه خبر نه ده. اگر چې په دې کې لیکل پکار دي او په دې باندې ګواهان جوړل پکار دي، لیکن که نه کوئ نو هیڅ خبر نه ده. قرآن کریم اخرې کې دا خبره کی چې نه به لیکونکي ته نقصان ورکوي او نه به ګواه ته نقصان ورکوي. د آیت مبارکه په شروع کې لیکونکي ته حکم وشو چې ته به لیکل کې او د لیکل نه به انکار نه کې. نو دا لیکل به هم داسې نه کوئ چې ګنې دغه اوقاتو ته به نه ګورئ، دغه ضروریاتو ته به نه ګورئ. هغه هم یو انسان دی، دغه هم بلا ضرورتونه وي، نو به مجبوره کوئ به هم نه، نقصان او ضرر به ولې هم نه ورکوئ. ذالکم اقسطو، ذالکم کې اشاره دی لیکلو ته ده. او یا دویم قولدار قرطبي لیکلی دی چې د ګواهانو جوړولو ته، لیکن د لیکلو دا خبر ډېره ښه ده. ذالکم دا لیکل اقسط عند الله، ډېر انصاف والا دی په نزد د الله تعالی. یعنی د الله تعالی حکم دی چې داسې وکړئ نو په دې کې انصاف دی. د الله تعالی په دربار کې به ستاسو غاړه صفا وي. او انصاف ځکه دی چې د هر یو حق واضح لیکلی شوی دی چې دا فریق به دومره پیسې ورکړي او دغه فریق به دومره سامان حواله کړي به، نو خبر به د هغې مطابق وشي، نو انصاف وشو، هر یو ته خپل خپل حق به میلاو شي. اقسط عند الله، ډېر انصاف والا دی په نزد د الله تعالی باندې. نه به د یو حق بل ته ځي، نه به دغه حق دله به راځي. و اقوم للشهادت، او ډېر مضبوطونکی دی للشهادت ګواهۍ لره. ځکه چې لیکلو ته انسان وګوري واقع ورته رایاده به شي، مخې ته به شي. انسان نه خو اکثر بیګانې خبره هم هېروي، بیا میاشت او کال مخکې او بیا چې ډېره موده پکې تېره شي بیا خو اکثر د انسان نه خبره هېروي. نو لہذا لیکل به موجود وي، ګواه به لومبې لیکل وګوري او د هغې مطابق به ګواهي وکړي. و اقوم للشهادت لاندې تفسیر قرطبي لیکلی دي که یو ګواه نه خپله واقعه پوره هېره شوې ده او د لیکلو ته وکتل خو بیا ورته هم واقعه رایاده نه شوه، وی دې به اوس ګواهي نه کړي. ځکه دته خپله خبره یاده دې به څنګه ګواهي کړي؟ یعنې تش لیکلو ته به ګورې ګواهي به نه کوې، ته به هغه اصل معامله چې دا خپل ذهن ته راولې چې اصل واقعه څنګه شوې وه، څه طریقې کار پکې و. نو که چېرې لیکلو ته ګورې او بیا هم تا ته اصل واقعه مخې ته نه راځي نو بیا ګواهي مه کوه. او دویم قول یې دا لیکلی دی چې ځه دا ووایه چې دا لیکلم زما دي یا زما مخې ته شوي دي او دا دستخط پې هم زما دی او ګواه هم زه یمه، لیکن اصل واقعه ما ته پوره نه ده یاده. زه هم دومره ګواهي کوم چې په دې مضمون او په دې سټامپ پیپر او په دې دستاویز کې کم لیکلي بس په دې خبره ګواهي کوم. نو ګواه دا هم ویلی شي چې ما ته پوره واقعه مخې ته نه دی وخت کې، لیکن دا ده چې دا لیکل زما مخې ته شوي دی او دا لیکل دا دستخط پې زما دی او ګواه هم زه یمه. زه صرف د تحریر باره کې ګواهي کوم، نور خبره زه نشم ویلی. دا خبره به وکړي واقوم للشهادت، او ډېر قایمونکي مضبوطونکي دی للشهادت ګواهۍ لره. و ادنا الله ترتابو، دا درېیمه فایده بیاني. او ډېره نږدې دا لیکل الله ترتابو
دا چې تاسو په شک کې واقع نشئ. ارتاب په شک کې پریوتو ته او په شک کې واقع کېدو ته وي. چې تاسو د لیکلو مطابق گواهي وکئ او د هغې مطابق فیصله وشي، نو دواړه فریقو ذهن به صفا وي او د یو فریق په ذهن کې به دا نه وي چې زما حق خو پلانکي لړو یا ما ته خپل حق پوره میلو نه شو. الله ترتابو، دا چې تاسو په شک کې واقع نشئ د ثمن د قیمت په مقدار کې یا د مبیعی د سامان په مقدار کې. الا ان تکون تجارتا، استثناء کی لیکل خو پکار دی. قرآن کریم ترغیب ورکی شروع لیکلو نه دا کوي او کوي. چاوی دا ډیره ضروری وي او په هر ځای کې و پکاري، په هر معامله کې که د نقد وي که د قرض وي. قرآن کریمی که سودا د نقدو ده، لاس په لاس باندې سودا ده، تاسو پیسې حواله کوئ او سامان اخلئ، نو که دغه وخت کې لیکل نه کوئ نو خیر دی. ځکه منشي راوستلو، ستام فروش راوستلو، بیا ګواهان پیدا کولو ممکن ده چې ټایم پې لګي او ګرانه به وي. نو که دغه وخت کې تاسو دا تکلفات نه کوئ او د نقدو سودا لاس په لاس باندې وکړئ نو خیر دی. الا ان تکون تجارتا، لیکن الا مگر ان تکون دا چې وي تجارتا دا سوداګری، دا سودا، دا تجارت او دا لین دین، حاضرتن د نقدو، تدیرونها چې تاسو اړوي را اړوي دی لرا بینکم په خپل منځ کې. اصل بیع خدا ده، شریعت خدا وي چې کله ته یو څیز په نقدو باندې اخلي نو بایع چیرې خرڅونکي هغه چې کم څیز ته اخلي، کم سامان او کم سودا ته کې، هغه به ستا مخې ته کېږي، ته به دغه مخې ته پیسې کېږي. یعنې لاس په لاس باندې گویا کې ته به پیسې په ښي لاس کې ونیسي او د هغه په لاس کې به کېږي او هغه به هغه سودا، هغه سامان چې دی نه به راوالي او ستا په لاس کې به کېږي. دې ته وایي لاس په لاس باندې، یدن بیدینو. قرآن کوي تدیرونها بینکم، یعنې دام مه کوئ چې پیسې به وروستو درکړمه د مجلس نه بعدو، دام مه کوئ چې سامان به وروستو کور ته درولېږمه یا بس وروستو څوک راولېږه نو وباسي. نه، په هغه ځای کې مخامخ په هغه مجلس کې هغه چې کومه بیغه را مخې ته کېږي په مجلس کې چې هغه ورته ګوري چې دا دی او دا پیسې په دغه مجلس کې مخامخ کېږي چې هغه ته ووایي دا پیسې دي. تدیرونها چې تاسو اړوئ را اړوئ دې لره بینکم په خپل منځ کې. نو که دغه وخت تاسو لیکل نه کوئ نو خیر دی. لیکن موجوده دور کې چې کوم مسائل مخې ته راځي د هغې تقاضا دا ده چې د ادار نه زیات او د نقدم لیکل پکار دي. دکاندار نه رسید اصولول پکار دي، بغیر رسید نه څه اخیستل نري پکارو. ځکه دومره فتنې او دومره مسایل پیدا کېږي نن سبا چې احتیاط په دې کې رہی چې بغیر د رسید نه یو څیز اخیستل نري پکارو. او بلکې دکاندار لم پکار دی چې له چا نه څه اخلي چې د هغې هم د هغه نه باقاعده رسید والي چې وایي دا څیز ما له ده نه واخیستو. ممکن ده چې هغه د غلا وي، ممکن ده چې هغه 2 نمبري، ممکن ده چې نور بل څه وي. نو چې تا ته دا وایي دا ما پلانکي نه اخیستی په دې ټایم باندې، نو که سبا څه مسله راځي چې تا سره ثبوت وي چې بای دا خو ما له ده نه اخیستی په دې ټایم باندې ما اخیستی،
یا تا یو څیز واغستو د هغې رسید د هغه نه واله او ټایم پکې باقاعده ولیکه او ورځ مو لیکه چې ما دا څیز د پلانکي نه په دې ټایم باندې اخیستی. ډیر زیات عدالتي مسایل د دې خبرو د وجې نه راځي چې موږ احتیاط نه کوو. تا نن ګاډی خرڅ کو نو هغه له سټامپ باندې لیکل واله تېنه چې دا ګاډی ما ده باندې نن خرڅ کو، دا زما د ملکیت نه لاړو. ممکن دی چې په هغه ورځ باندې ماښام یا سبا په باندې یو واقعه وشي او هغه ګاډی لا ستا په نوم باندې او ستا په ملکیت کې حسابیږي او کیدای شي حالات په تا باندې راشي. یا تا نن یو ګاډی واغستو پرون یو واقعه شوې تا نن واغستو او په هغه مسله سبا وروته ته پکې ګرفتاریږي. نو ښه خبره چې ته د هغه نه اخلې نو په هغه ټایم باندې کاغذي کاروایي وکړه، اگر چې په نغدو باندې اخلې چې دا ما نن واغستو، نن زما په دې ټایم کې دا زما ملکیت ته راغی. د دې نه مخکې که چېرې په دې باندې څه مسلې وي نو به هغه زوړ انسان سره د هغې تعلق یې ما سره بني. نو دې کې احتیاط پهلو ده. دا لږ ونته کې کړو دا ښه دی د دې نه چې سبا بیا ډېرې مسلې د وجې نه پیدا شي. تدیرونها چې تاسو اړوئ را اړوئ دې لره بینکم په خپل منځ کې. نو که دا وکې تاسو لیکل نه کوئ نو خیر دی، خو لږ ونته کې احتیاط پکار دی او لیکل پکار دی. فلیس علیکم پس نشته دی په تاسو باندې جناحون څه ګناهو. جناحون په معنی د ګناه یعنې حرج یا د الزامو. دا خو نه چې دا لیکل ګنې واجب دي. واجب چې انسان پریزي نو ګناهګاریږي او یو مباح کار که ته ونه کړې نو ګناهګاریږي پې نه. او دا لیکل چې دا واجب نه دي چې که تاسو لیکل ونه کړئ نو ګناهګار به شئ. واجب حکم فرض حکم چې دې پرېښودو نو ګناهګاریږي پې. او چې یو کار د مخکې نه اختیاري دی، مباح دی یا د مستحب په درجه کې دی، نو که هغه تا پرېښوده نو ته پې ګناهګاریږې نه. نو دا لیکل او دا ګواهان جوړول دا څه واجب خو نه دي چې که تا ونه کړو نو ګناهګاریږې به. نو قرآن کریم بیا وایي چې فلیس علیکم جناح په تاسو څه ګناه نشته. نو دلته کې دا ګناه په معنی د الزام دی. څه الزام او څه ملامتیا په تاسو باندې نشته، خیر دی دغه شانتې وکړئ. الله تکتبوها دا چې تاسو نه لیکئ دې لره، او که لیکلي وکئ نو ډېره ښه خبره ده او بهتر خبره ده. واشهدوا اذا تبایعتم خو بیا هم ګواهان جوړ کړئ. که د نغدو سودا هم ده بیا هم ګواهان جوړ کړئ. ګواهان جوړولو کې څه حرج خو نشته، جوړ کړئ او دوه کسان به تاسو دواړه ګواهان شئ چې ستاسو مخکې ما دا څیز د باندې خرڅ کړو، د ما له دونه پیسې راکړې. که سبا څه مسله پیدا کېږي نو ګواهان به ګواهي وکړي مخکې دا کار شوی دی. اشهدو امر دی خو دپاره د ندب دی، د استحباب دی، یعنې غوره خبردار چې ګواهان دې جوړ کړه شي او د وجوب دپاره نه دی، یعنې واجب نه دی. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام د نغدو سوداګانې کړي دي، خو لیکن نبی علیه السلام پې ګواهان نه دي جوړ کړي. ابن ماجه کې روایت دی عدا ابن خالد رضی الله تعالی عنہ هغه خپل شاګرد ته ووایي تا ته یو تحریر وښیمه چې ما سره د نبی علیه السلام د لاس یو تحریر پروت دی، د کور نه یې راوړی وي ورته وګوره. وی ما د نبی علیه السلام نه غلام اخیستو، نو په تحریر کې دا لیکلي وو
هذا ما اشترى خالد بن عداء بن خالد من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عداء بن خالد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غلام اغستی و او یا کول دا چې نه وینځ یې ترې اغستې وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې 3 شرطونه لګولي وو: لا داء ولا غائلة ولا خبثة بیع المسلم المسلمه. وی دا بیع ما وکړه، یعنی دا وینځ او دا غلام ما په عداء ابن خالد باندې خرڅ کو. لا داء په دې مبیعه کې په دې وینځ او په غلام کې څه بیماری نشته دی. پکار دا چې دکاندار یو څیز خرڅي چې کای کې یو عیب وي چې دا عیب ښکاره کړي چې په ده کې دا مسله ده، دا نه چې دا عیب دی پټ کړي، دا دوکه ده. نو نبی علیہ السلام لا داء په دې غلام او په دې وینځه کې څه عیب او څه نقص نشته. ولا غائلة، غائله غلا ته وي. غائله په ډېرو معنو راځي، غلا ته هم وي، زنا ته هم وي. نو دا د غلا مال نه دی، دا زما خپل ذاتي غلام یا وینځه غلا کړی شوی نه دی. ځکه مسله دا چې د غلا مال خرڅول هم ناجایز دي او اغستل هم ناجایز دي. چې تا ته دا پته چې دا سیز د غلا دی او پته لګي انسان ته چې د 1000 سی تا ته په 100 روپۍ او په 50 روپۍ میلوي، خو مطلب دا د غلا دی که نه، نو تا لپاره اغستل ناجایز دی، ګناه دی په دې کې. دا بیا فاسده ده. خرڅونکي هم ګناهګاریږي، اغستونکي هم ګناهګاریږي. د غلا مال به اخلي نه، او که دې واغسته نو واپس کې به ورته چې له چا نه دې اغسترې، چې د هغه نه یې څوک نالي، نو لهذا هغه بیا چا د غلا مال به نه اخلي. خو چې تا ته پته چې دا د غلا دی علاقې، او که نه تا ته پته نشته نو بیا خیر د ګناهګاریږي نه. لا غائلة دا د غلا مال نه دی. ولا خبثة، خبثة او خبثة حرام مال ته وي، وی دا حرام معلوم نه دی. او بیع المسلم المسلمه، دا یو مسلمان په بل مسلمان باندې خرڅول وکړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان دی او عداء ابن خالد رضی الله عنه مسلمان دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیع کړی و او د نغدو کړی و، خو په دې ګواهان نو جوړ کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو یهودي سره خپل زغره ایښودې وه او د هغه نه څه غله اخیستې وه، نو په هغې هم ګواهان نو جوړ کړي. نو که ګواهان فرض که نه وي نو خو مستحب دی چې دې وشي. بخاري کې روایت دی، جابر رضی الله تعالی عنه سره یو اوښه وه، ډېره لټه وه، تلې هم نه شوه. نبی علیہ السلام که دا ولې نشي تللی؟ ویجي بس نشي تللی. نو نبی علیہ السلام شاته شو، لکه ځان کلک کا، خالد دا جابر ته ځان کلک کا، او نبی علیہ السلام چې یو چوکه هغه اوښې له روبغله، اوښه تیزه شوه او بیا داسې تیزه شوه چې بیا سمه د نبی علیہ السلام د اوښې نه مخکې کېده. نو نبی علیہ السلام لکه دا اوښه ما باندې را خرڅې نه؟ ویجي ولې نه خرڅومه؟ نو په لاره کې معامله توی شوه چې زما په دې باندې شوه. جابر رضی الله عنه چې جی تر مدینې منورې پورې به زما وي، زه په دا سفر کوم، هلته به یې تواله کوم. نبی علیہ السلام ویل زه ټیک ته. اوس په دې خبره هم ګواهان جوړ نه شو. بیا دې کور ته راورسېدلو، جابر رضی الله عنه اوښه نبی علیہ السلام له بوتله
چې دا ستاسو اوښه راوالی کړه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته له دومره پیسې ورکوي چې څومره توی شوي وي او ډېرې وله ورکوي چې څومره وي د هغې نه هم سیوا، لکه د 40 په ځای 50 درهمو. او چې ما هغه پیسې واخیستې واپس روان شوم، نو راته راشي جابره دا اوښه هم بوده ستا شوه. نو اوښه یې رالم واپس راکړه او ډبل پیسې رالم راکړې. نبی علیه الصلاة والسلام د قضیې کې ګواهانو نری جوړ کړي، لیکن ګواهان په کار ومي. نبی علیه الصلاة والسلام د یو اعرابي نه اس واغستو، خو د اغستو په ټایم کې ګواهان نه و. نبی علیه السلام هغه سره معامله وکړه او نبی علیه السلام زه تا له کور نه پیسې راوړم. نبی علیه السلام کور ته روان شو. هلته چې څنګه په دروازه داخلېدو کې یو بل تن راغی چې اعرابي سره ډېر ښکلی اس دی. هغه ته دا پته نه وه چې نبی علیه السلام دا اس اغستی دی. اعرابي ته یې قیمت څه ډېر یاد کو، نو دغه هغه اس خوښ شو. نو هغه اعرابي دی ونه چې ما په نبی علیه السلام خرڅ کړی دی. هغه به له ډېر قیمت یاد کړي ورکو یې وله. دا اعرابي نبی علیه السلام ته آواز وکړو، وی حضور تاسو دا اس اخلی که نه زه په ده باندې خرڅ کړمه په ګران قیمت باندې. نبی علیه السلام ما خو اس تا نه اخیستی دی، ایجاب و قبول خو شوي، تاله صرف پیسې درکوم، اس خو زما دی. اعرابي منکر شه، نه ما یې په تا نه خرڅ کړی، تا سره ګواهان څوک دي چې ما تا باندې خرڅ کړی دی. او دا خبرې کېدې نبی علیه السلام سره په موقع باندې ګواه نه و. خزیمه رضی الله تعالی عنه تېرېدو، هغه دا خبره واورېده چې اعرابي د ګواهانو طلب کې او نبی علیه السلام سره ګواهان نشته. او نبی علیه السلام دا خبره وی چې ما تا نه غلام اخیستی دی، اس مې درنه اخیستی دی، خو اعرابي انکار کی او اعرابي مطالبه د ګواهۍ کی. نو خزیمه رضی الله عنه وایي زه ګواهي کوم زه چې دا اس نبی علیه الصلاة والسلام د اعرابي نه اخیستی دی. اعرابي وښیي چې د خزیمه رضی الله عنه ګواهي واورېده، نو اس یې نبی علیه السلام ته حواله کو. او بیا نبی علیه السلام د خزیمه رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې کله مونږ دا معامله کوله هغه ټایم خو تاسو نه وئ، نو ته څنګه ګواهي کوې؟ نو هغه وایي چې بتصدیقک یا رسول الله، زه تا رښتینې ګڼم چې ته رښتیا وایې، ته دروغ نه وایې. تا چې ته په یو موقع دروغ د سره ویلي نه ته به څنګه دروغ اوس ووایې؟ د یو اس باره کې به ته څنګه دروغ ووایې؟ مخکې نه ته ما رښتینې منلې، بس ته رښتینې یې. نو نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایلو، یو روایت کې داسې دی من شهد له حزیمه فهو حسبه، خزیمه چې د چا لپاره ګواهي وکړي به دا کافي ده، یعنې د دې یوازې ګواهي کافي ده، دویم ګواه بیا مه ګورئ. او شهادت خزیمه که شهادت رجلین، د خزیمه رضی الله عنه یوازې ګواهي دا د دوو سړو د ګواهۍ برابر ده. فلیس واشهدوا اذا تبایعتم، تاسو ګواهان جوړ کړئ چې کله تاسو اذا تبایعتم، چې کله تاسو خپلو کې اغستل او خرڅول کوئ. ولا یضار کاتب، او ضرر به نشي رسولی لیکونکي ته، ولا شهید نه ګواه ته. مخکې وویل شو که نه چې ګواه به انکار د لیکونکي به انکار نه کي. دې مطلب دا چې به تاسو لیکونکي مجبوره کړئ، نو لیکونکي ته به ضرر نه رسوئ.
ضرر نه رسولو مطلب دا دی لیکون کې نه دی اوزګارو یا بیمار دی یا مشغوله او مصروفه دی نو ته به مجبوره کې نه شا ماله به اوس دې وکې خامخا لیکل به کې د هغه هم خامخا د آرام ټیم وي هغه به هم خامخا ضروریات به وي نو هغه له به تکلیف نه ورکې ولا شهیدون او نه ګواه ته به تکلیف ورکې ګواه ته تکلیف داری چې ته هغه بوځې ټوله ورځ پې ماته کړي او هغه له نه خوراک او څښاک ورکړي نه وله کرایه ورکړي نو دا هغه ته تکلیف ورکې ځکه مسله دا ده چې لیکونکي له باقاعده اجرت به ورکې دغه چې کوم حق دی اجرت دی کم فیس ته هغې به له ورکې به او ګواه چې ته ګواهۍ له بوځي عدالت ته نو د هغه د بوتلو راوستو کرایه به هم ته ورکې به او که هلته د خوراک او د څښاک ټیم دا به له هم ورکې بس روژه خو به نه نیسي اوس که دې په خپله کرایه باندې راځه دا ته هغه له تکلیف ورکې داسې به نه کې یا دا لفظ داسې دی ولا یضارې ضرر به نه ورکوي لیکونکي او نه به ګواهي کوونکي به تکلیف نه ورکوي نو د لیکونکي تکلیف دار چې لیکونکي دونه زیات مطالبه وکړي دومره ډیر اجرت او دومره ډیر فیس مطالبه چې تی نشي پوره کولی مثال معروف فیس 500 دی هغه د 5000 مطالبه وکړي که دا راکې خلک نه لیکم دله او بل څوک هم نشته نو دی به هم داسې نه کي او نه به ګواه داسې خبره کوي چې هغه بل چاته ضرور رسي وَإِن تَفْعَلُوا او که تاسو دا کار وکئ یعنې که تاسو ګواه له تکلیف ورکوئ یا لیکونکي له یا دا لیکونکي او ګواه تاسو له تکلیف درکړي نو فإنه فسوق بکم پس بېشکه دا نافرمانی ده بکم په تاسو کې فسق راغلی دی پړه کې نافرمانی د الله تعالی یره نشته ځکه داسې کوئ واتقوا الله او یریږئ د الله تعالی نه د الله تعالی په احکاماتو به هغه سړی عمل کوي چې هغې د الله تعالی یره وي تقوا وي د تقوا نه بغیر عمل کول ګران دي ویعلمکم الله د قرآن کریم دا عادت دی چې کله یو حکم بیان کړي نو هرې کې همهره تقوا خبره کړي د الله نه ویریږئ یعنې په دې حکم باندې عمل وکړئ سرسري یې مه منئ ویعلمکم الله او ښودنه کوي تاسو ته الله تعالی د الله تعالی خپل فضل او احسان بیاني چې الله تعالی تاسو رڼا ته راوستی د جهل نه وباسلی د جنګ جګړو نه وباسلی الله تعالی تاسو دا خبرې اتم ښي صرف د خپل عبادت خبرې نه د معاملاتو خبرې اتم چې معاملات او صفا صفا وکړي والله بكل شيء علیم الله تعالی په هر یو څیز باندې علیم پوه دی خبردار دی امام محمد رحمت الله علیه لوی امام دی دا د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد دی د مشهور 6 کتابونه لیکلي دي او دا زمونږ چې څونه فکر د امام ابو حنیفه صاحب تقریبا دا ټوله فقه په دې 6 کتابونو کې تقریبا ناغلی ده نو دا 6 واړه کتابونه دي کې په مونځ باندې کتاب نشته په روژه باندې نشته په حج باندې نشته په عباداتو نه معاملاتو باندې لیکلي دي اغستلو خرڅولو جهاد او غزوات او سفرو باندې امام محمد صاحب ته چا ووی چې تا خو په عباداتو باندې په تقوا باندې کتاب ونه لیکو په معاملاتو دې کتاب ولیکو دا ولې هغه وی چې کله د انسان معاملات صفا وي د عبادت دی او چې کله معاملات ګنده وي که نه
نو کدی ډیر ذکر کی او ډیر دعاګانې کی او ډیر منځونه کی دا قبلیږي نه، ځکه چې دننه معاملات خراب دي. د معاملاتو هغه رزق انسان دننه خېټې ته بوځي او هغې نه د انسان بدن لویږي. نو دی به مونځ کی لیکن مونځ به نه قبلیږي، دی به دعا به کی دعا به نه قبلیږي. ما په معاملات باندې کتابونه ځکه ویل چې انسان معاملات خپل د دې کتابونو مطابق کی صفای کی، بیا کدی صرف د الله نوم لري دا به کافی وي. صحابه کرام رضی الله عنهم دومره ډېرې وظیفې نه لري څونه خلق کی، څونه تسبیح خلق نن سبا اړي، دومره وظیفې صحابه کرام رضی الله عنهم نه لري کړي. صرف یو کلمه به یو پیره ووایي کار پې کېدو. مونږ آیت کریمه او یا زره پیرې او 1,25,000 پیرې ختمونه خلق کی، دونه اذکار و صحابو نه لري کړي. خو خبره داره چې مونږ صرف ذکر کو، نور معاملات زمونږ صفا نه لري وجې نه وظایفو کې اثر کم دی. دا لیکل ډیر انصاف ولدي پنیز الله تعالی او ډیر مضبوطونکی دی ګواهی لره او ډیر نږدې دی ته چې تاسو شک ونه کوئ، مګر دا چې وي دا سودا د نقدو چې تاسو اړوئ راړوئ دې لره په خپل منځ کې، پس نشته په تاسو باندې څه الزام دا چې تاسو نه لیکئ دې لره او ګواهان جوړ کړئ کله چې تاسو خپلو کې اخیستل او خرڅول کوئ، او ضرر به نشئ رسولی لیکونکي ته او نه ګواه ته. او که چېرې تاسو دا کار وکئ پس بېشکه دا نافرماني ده په تاسو کې، او یریږئ د الله تعالی نه او ښودنه کوي تاسو ته الله تعالی، او الله تعالی په هر یو څیز باندې خبردار دی.